یو کس وایي چې علما فرمایي چې تصویر حرام دی، دې تصویر نه کوم تصویر مراد دی؟ تصویر حرام دی، دې تصویر نه کوم تصویر مراد دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې داسې وخت به راشي چې د ګناه او د حرام څیزونو نومونه به بدل شي، او لکه د شراب نوم هغه زمانه کې خمر او مسکرات او نن سبا ته مختلف نمونه اخلي. نو چې وته وي چې شراب حرام دي، نو ما نه یو سړی ته پوس کړو، یو ریټایرډ ما نه ته پوس کړ او ما ته وایي چې قرآن پاک کې خو شراب صفا حرام نه دي. ما وته نور حرام ستوي، ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب په باره کې د حرام صریح ټکی نشته، لیکن دا خو یو اصطلاح ده د فقه. په دې آیت کې په دریو دلیل سره شراب حرام دي. هغه یو دا رجسن، دا پلیت دی، نجس دی، لکه څنګه چې د انسان بول او براز نجس دی، شراب په باره کې الله پاک فرمایي نجس دی. من عمل الشیطان، شیطانی عمل له، دا دوشل دویم دلیل شو. فاجتنبو، د دین لري اوسئ، په ډډه اوسئ، نږدې کېږئ وته ما په ډډه اوسئ، سکل خو لا پرېږده. نو په دریو دلایلو سره په دې آیت کې حرام شه، نور حرام څه ته وایي. بهر حال تصویر کې چې دا کوم تصویر دا کوم دین مراد تصویر کشی ده، تصویر استل حرام دي، تصویر جوړول حرام دي. په لاس یو باسي که په هر څه باندې کیمرا چونکه داسې آله ده چې دا چا جوړه کړې ده، د تصویر کشۍ دپاره جوړه کړې ده، یو سړی د کمرې استعمال کوي، نو په دې حرامو کې زه وایم چې دا راځي، دا داخل دی. لیکن کله ګناه دومره عام شي چې مسلمان په زړه کې دا راځي چې دا دې څه وایي، دا خو ټول خلک وباسي. عبدالله ابن عباس ته یو سړی رالو، ورته وایي چې صاحب زما کسب تصویر جوړول لی، ته ما ته ووایه چې دا کسب جایز دی که ناجیز؟ هغه ورته وایي چې حرام دی، دا پرېږده. نو هغه وایي وپړسېدو، داسې کوپل شو د غصې نه چې زه بیا څه کوم، بچو باندې به څه خورم. عبدالله ابن عباس صاحب ورته وایي چې نور کارونه لږ دي، او که خامخا ته تصویر جوړې نو د غرونو جوړوه، د سمندرونو دریابونو جوړوه، د ونو بوټو جوړوه، د ګلونو جوړوه، په دې باندې پیسې اخله. یعنی چې کوم بیجان سیزونه دي د هغې جوړو، د جاندار نه. ځکه حدیث مبارک کې دا راځي علت چې په ورځ د قیامت باندې به یو سر اوچت شي، دا به هغه کسان ټولوي چې کوم ظالم دی او فلانکی دی او فلانکی دی، یو په هغې کې هغه کس چې هغه مصور دی تصویرونه جوړوي. د جهنم د منځ نه به یو سر اوچت شي، دا سړی به داسې اوچت کړي او جهنم ته به یې لوړه کړي. دا به څه د خدای مخلوق دی، خدای خبر چې څه شی دی. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی تصویر کشي کوي، هغه د الله جل شانه سره ریس لګي، مقابله کوي، ریس لګي د خدای سره مقابله. تم جوړول کولای شي، زم کولای شم، الیاذ بالله، دا به حشر سي. او حدیث مبارک کې راځي چې الله جل شانه د عذاب ورکي ترغه پوری چې ترسو پوری په دې جاندار کې روح نه دی شولې، چې وته وای چې په دې کې سا واچو، چې سا پکې واچي نو بیا به عذاب ختم شي، سا خو چولې نشي. دیو په عذاب کې، په قبر کې، په حشر کې مبتلا وي. نو عرض می دا کولو زما عزتمندو چې د زیرو د جاندار تصویر که هر قسم چې دی هغه حرام دی. استعمال جدا شی دی، تصویر استل جوړول جدا شی دی، استعمال بیا حرام دی. هغې په باره کې بیا حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب او سورة وفي روایة او جنب. هغه کور ته د سکینه، د اطمینان، د رحمت، د امن، د چین، د سکون فرښتې نه نازلېږي چې کوم کور کې سپی وي، صورت وي پکې او جنبي وي پکې، سپی وي پکې. اگر که هغه سپی د ضرورت سپی دی، امن، چین، سکون بني هغې کور کې. او یا پکې صورت ته تصویر دی، دا تصویر د د قائد او د لیډر ولې نه دی، د د پیر او د شیخ ولې نه دی، د استاد ولې نه دی، د پلار او د مور او د لور تصویر ولې نه دی، په انګیټۍ پروت دی، دې ته فرښتې نه داخلي. که د هغه له هر چا چې وي، ستا معزز هستی ده، غیر معزز دی، د پردۍ زنانه دی او که ستا د خپلې زنانه دی، تصویر دی. او دریم هغه کور ته فرښتې نه داخليږي چې په کوم کور کې جنبي وي، سړی دی او که ښځه ده، جنابت کوي دی لامبي نه، موږ نه کوي، دغسې پلید ګرځي. نو تصویر دا چې دینه کوم مراد، البته تصویر استعمال بعضی صورتونو کې هغه
ګناه پکې نشته، حرام نه دي. لکه یو تصویر په کپړه باندې جوړو او هغه کپړه ته تولای جوړه کا یا د گدی جوړه کا، په هغې باندې اوس کینې د پاسه پې کینې، او یا د قالین کې دی کارپټ کې دی تصویر دی په هغې باندې خپې کې دی، دغه وخت کې چې کوم دی نو دا حرام نه دي، دا کولی شي. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها وایي چې زمونږ په کوټه کې یو تاخ په دیوال کې، هغه تاخ په ټولو دپاره ما په هغې باندې یو پرده را ځوړنده کړه. د الله رسول مبارک بهر وته او په سفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم بلریم تلو نږدې وم، مبارک چې کور ته راغلو ویې کړدل پرده نه په درشل باندې په دې چوکاټې د الله صلی لاسونه کېښول دننه کېدو نه. ام المؤمنین فرمایي ما ورته چې یا رسول الله رضی وینا دا پرده ده په دې باندې د تصویر دی، په هغې باندې اسونه وخه په پکه کپړه باندې اسونه څنګه جوړېږي یا خو پرنټ کېږي دا باندې یا هر څنګه چې هغه زمانه کې پرنټ نو بتارونو کې جوړ. بیا ما ته وفرمایل چې دا زر اوښلو لري، ما هغه راواغېسته ما اوښلوله، هغې نه ما لاندې د ناستې دپاره خپو کېښو دپاره لاندې دپاره شی جوړ کړو ګدۍ غونې، بیا ټیک شو. نو اوس دا حتک دی د تصویر جوړندول په دیوال په انګیټۍ کېښول دا د هغې احترام دی، او تصویر یو ناجایز شی دی، د هغې احترام نه دی پکار.